بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د تخبې د عوامو دپاره یو ډیر بهترین د سهولت یو کاروبار چې کوم دی، هغه د نیاز محمد حاجي مرحوم برخوردار عادل نیاز چې کوم دی، د دې خلکو دپاره یو سهولت راوړی دی د تخبې د عوامو دپاره. نن سبا تاسو ته پته ده چې په مارکیټ کې د غوړو قیمتونه ډیر زیات ګران شوي دي او غریب سړی چې کوم دی هغه د دې ګرانۍ د وجې نه سخت مشکلاتو سره مخ دی. د دغه مشکلاتو ختمولو دپاره عادل نیاز په زړه کې دا یو جذبه را پیدا شوه چې کاروبار خو هسې موږ کوو، خو چې د دې خپلې علاقې د دې خپلو غریبو عوامو موږ خدمت وکړو، نو هغه ستاسو دپاره چې دا کوم غوړي او کوکینګ آیل راوړي دي، نو دا ډېر بهترین یو خو د دې کمپني چې کوم ده دا رجسټرډ کمپنۍ دي. د دې سره دغه ایجنسي مخکې نه موجود وه، خو هغه ایجنسي دوی ایکټ یې وکړه د دې دپاره چې د نن سبا چې کوم د غوړو ګرانوالی دی، نو هغې د کنټرول کولو دپاره د تخبې د خپل عوامو دپاره دا ارزان بالکل په دې کې دا ریټونه د عام مارکیټ نه ډېر زیات کم دي او معیار د ټولو غوړو نه چې کوم دی نو دا ډېر ښه دی. او کوکینګ آیل چې کوم دي نو دا په مارکیټ کې عام په 900 روپۍ باندې دا میلاویږي 3 کیلو، او دلته چې کوم دی نو دا دی خرڅوي 770 باندې دا یو پیک چې کوم دی نو دا میلاویږي. نو دا د یوټیلیټي سټور او د عام کنټرول ریټ چې کوم سسته بازاري دي په د ډسټرکټ منیجمنټ د طرفه د هغې نه هم په ارزان ریټ باندې دا میلاویږي. او دغسې چې کوم دی غوړي دي د هانډي برانډ دي، دا بهترین غوړي چې کوم دي 1330 باندې دا یو ټیمګې میلاویږي 15 کیلو. بازار کې د دې ریټ چې کوم دی دې وخت کې 1600-1500 روپۍ دی، نو هغه د عوامو دپاره په دې کې ډېر لوی بچت دی او د دې معیار چې کوم دی ډېر بهترین دی. نو د تخبې عوامو ته موږ خواست کوو، غریبو خلکو ته موږ خواست کوو چې هغه په قطار کې نشي ودرېدی، کم سسته بازار دی یا یوټیلیټي سټور دی په غرمو باندې ولاړي، دلته دوی ته بالکل په اسانتیا باندې په پولیس مارکیټ د تخبې تاڼې سره خواته چې کوم مارکیټ دی په هغې کې دا دوی ته اویلیبل دي. د حاجي نیاز محمد په دکان د عادل نیاز دوی چې کوم دی دا راوړي دي، او دې نه هر ټایم د سحر نه والې ماښامه پورې ډېر په اسانتیا باندې د دې نه دا وړی شي او د دغه ګرانۍ مخنیوی